ګرانو کتونکو د افغانستان او پاکستان په حواله سره د خیبر پختونخوا حکومت چې دی دوی به یو وفد لیږي نن سبا کې ځکه چې یو خو د نن 8 فروری د وجې نه دوی چې کوم دی لږ په دې جلسونو کې مصروف وو دوی به یو وفد لیږي کابل ته او دا به هلته کې د امارت اسلامي د مشرانو سره ملاویږي او په خیبر پختونخوا کې چې کوم حالات دي په خاصه توګه تحریک طالبان پاکستان چې کوم د دهشتګردۍ د واقعیات دي په دې حوالې سره به سره خبرې کوي اوس د دې فیصله خو دوی مخکې نه وي خو بیا فیصله چې کله ارمیشي عاصم منیر صاحب دی تلو پېښور ته او دوی د خیبر پختونخوا د سیاسي قیادت او د حکومتي مشرانو سره ملاقاتونه وکړل نو په هغې کې دا فیصله وشوه چې د صوبې یو وفد به ځي کابل ته او دې کې به قبایلي مشران مذهبي مشران سیاسي مشران او حکومتي خلک به پکې اوس سوال زما بل دی سوال زما دا دی چې صوبه ولې خیبر پختونخوا ولې دا بوج چې کوم دی په خپلو اوږو باندې اخلي یو دویمه خبره ده د مرکز مخکې هم دغه شان دی د یو وفد لیږلو او فیصله کړې ده چې په هغې کې به سیاسي مشران مذهبي مشران سماجي مشران حکومتي دا خلک به پکې او هغه ویلی شو چې دې کې به مشاهد حسین سید په مشرۍ کې او دې کې به امل خان او محمود خان صاحب او دا ټول مشران به پکې وي آفتاب احمد خان شیرپو صاحب دا ټول مشران به پکې دوی به ویزي او د هغوی سره به خبرې کوي چې یاره دا کومه مسله ده د تحریک طالبان د پاکستان چې کوم دی هلته کې د هغوی ټریننګ ځایونه دي یا پټن ځایونه دي یا هغوی سره چې کوم د طالبانو کوم دا تعلقات دي په دې حوالې سره او هغوی بیا دلته راځي خیبر پختونخوا کې دهشتګردي کوي نو چې د دې نه منع کړي په دې حوالې سره اوس سوال دا دی چې خیبر پختونخوا کسانو سره چې موږ خبرې وکړلې نو هغوی یو بل هغوی وایي چې یاره هغوی دا نه وایي چې یاره زموږ د دې وفد مقصد چې کوم دی هغه دا دی چې یاره موږ هلته کې لاړ شو په دغې حوالې سره بنیادي خبره دا ده موږ به په تجارت حوالې سره د لارو په اسانولو حوالې سره او د دواړو ملکونو ترمنځ یا خاص کر د خیبر پختونخوا ځکه چې دا یو ټریډ ایریا ده تجارتي ایریا ده نو د دې سیوا کولو دپاره د خو دا یو موږ چې دا یو پبلک سټیټمنټ دی حقیقت دا دی چې پختونخوا کې حالات ډیر زیات خراب شوي دي د تحریک طالبان د حملو د وجې نه سرکاري خلکو باندې حملې اغوا او ایکسټارشن وغیره دا څیزونه کوي اوس سوال دا دی چې دا وفد لاړ شي نو د سره به امارت اسلامي په کم کیپاسټي کې ملاویږي آیا دا به جرګۍ دا به سرکاري وفد دي حالانکه د وفد تلل چې کوم دی هغه ټول انټرنلي چوته وي هغه د مرکز سره شیر کړی ده اسلام آباد نه موته په دې حوالې سره نوټ شیرینګ شوي دي او یو قسم له اجازت هم دی چې په دې خبرو باندې دوی د هغې سره خبرې وکړي دې کې به ظاهره خبره ده د وزارت خارجه کسان یا به اسلام آباد پاکستان امبیسي نه هلته به سره یا به سره د دې ځای نه ځي سوال دا دی چې اوس که چرې پرس که امارت اسلامي یا افغان طالبان دوی ته څه مطالبات کېدي نو د دوی به څه حیثیت پسې آیا دوی به هغه په مرکز باندې ومني که نه موږ سره د مولانا فضل الرحمن صاحب په مشرۍ کې چې کوم وفد تللی و هغوی چې هلته ملو شو د ملا هیبت الله صاحب سره ملو شو او ډېر یو کامیابه دوره مولانا فضل الرحمن صاحب کړې وه خو د هغې نه پس موږ وکتل چې یاره مولانا صاحب راغې دلته کې هم دوی ډېر خوشحاله وو خو د هغې نه پس اسم نه هغه ورځ مولانا صاحب هم وایي چې یاره ګړمبی خو ډېر دغه خو بیا د هغې نه پس هغې نه مخکې په هغې باندې څه پرمختګ ونه شو نو زما مطلب دا دی دلته کې چې دا مسله دا د صوبې مسله نه ده ټیک د دهشتګردي په صوبه کې کېږي د صوبې انتظامي حدودو کې کېږي خو دا مسله د مرکز ده او په کار دی چې مرکز دا خپله باندې دا شي مخکې باندې بوځي اوس که صوبه دا ذمهواري اخلي نو دا یو ایکسټرا یعنی زیاتی ذمهواري چې کوم دی دا صوبه په خپلو دغه باندې اخلي او ماته نه ښکاري چې یاره د دې به هغه څه خاطرخواه نتایج راشي صرف دومره ده چې اول ته کې به لاړ شي ملو شي د هغوی سره به ملو دغه کې خبرې اترې به وکړي او په دغې اصولو ځکه چې په دغې مسلو به خبرو کې د تحریک طالبان پاکستان په حوالې سره خو که چېرې کابل د اسلام آباد سره تعاون نه کوي نو د پېښور سره به څنګه کوي دا یو خبره ده او زه دا ګڼم چې یاره صوبایي سیاسي قیادت چې کوم دی د خیبر پختونخوا هغوی دا ګڼي چې یاره ګنې دوی لاړ شي نو دوی سره به کابل تعاون وکړي
و زما نه دی خیال ځکه چې کابل به پاکستان ته ګوري، هغه به پېښور ته، کوټې ته، کراچۍ ته، لاهور ته نه ګوري، نه به هغوی دلته کې د هغوی سره، ځکه چې که هغوی په د پښتون په حیث باندې هغوی څه تعاون کولی نو هغوی ته پته نه ده چې د تحریک طالبان ټوله دهشتګردي چېرته کېږي، خو په خیبر پښتونخوا کې یا بلوچستان کې کېږي، مري هم پښتانه زورلي کېږي هم پښتانه، سکولونه هم د پښتنو، هسپتالونه هم د پښتنو، پولیس هم د پښتنو. نو زما نه دی خیال چې یاره هغوی امارت اسلامي والا دې مسلې ته د پښتو په چوکاټ کې وګوري یا د خیبر پښتونخوا په چوکاټ کې وګوري. هغوی چې کومه پالیسي ده د اسلام آباد سره، نو دا به هم هغه پالیسي به د هغوی جاري. نو په کار دا وه چې یاره دا وفد د اسلام آباد نه تللی وي او اسلام آباد په مشرۍ کې تللی وي، سبا که څه فیصلې کېږي هم به اسلام آباد کې، د کابل سره که څه ډیلینګ کوي هم به اسلام آباد کې.